وإن كان على فاعلا وضحت عينه أو فصلت إن كان مثالا. بحث روانو كچرت ماضي مفتوح العين وي نو مضارع به سره مكسور العين راځي، مضموم العين به سره راځي، او کچرت حرف حلف پکې نو مضارع به سره مفتوح العين هم راځي. دا خبره وکړه او دا غي سره چې سم متعلقات هغه هم بیان کړ. اوس د دې خبرې بیان کړي چې ماضی مکسور العين وي نو هغه کې دا قانون دی فتحت عینه چې عین کلمه د مضارع به مفتوحه وي. مثال واضح ہے، سمع يسمع، علم يعلم. دا خبره مشروطه نه ده، مطلب دا چې ډېر بابونه داسې دي چې ماضي پکې مکسور العین او مضارع پکې مفتوح العین. دا ټکي زموږ د مخې نه بار بار تېرېږي قرآن مجید کې، احادیثو کې، د فقه کتابونو کې، د ادبو کتابونو کې. ٹھیک ده؟ و او کسرت یا با عین کلمه مکسور وی انکار مثالا کشرت مثال وی. ماضی مکسور العین دا خودی مثال نو مضارع به هم مکسور العین راځي، لکه ومقا یمقو، ورثا یارسو. بل کتاب ہوئی چې دا حسیبه با په صحیحو کې یو راغلی دی او په مثالو کې نور چې راغلی دي نو هغه تقریبا ټول په مثالو کې دي یا په لفیفو کې دي. ولیه یلی، ورثه یرثوینا مثال دي، وعلا یعلو، وحلا یحلو. دا ټول امثله د هر ماضی مکسور العین دي چې مضارع پکې هم مکسور العین. خدا مسئله مشروطه کړه په دې شرط باندې انکان مثالا کچرته دغه ماضی مضارع دا مثال په ځای د فعل کلمې پکې حرف علت راغلی. وطیع تقول فی باب بقیه یبقا، بقا یبقا. دا د توی قبیله یو قول ذکر کوي چې هغې تا ته بل کتاب کې ویلو قد فروا من الکسرة الى الفتحة. هلته اعتراض کړو نو د اعتراض په جواب کې خبره کړې وه. اعتراض یې دا کړو چې ته وایې چې هلکه ماضي مکسور العین نو مضارع به ورسره مفتوح العین راځي، نو دا بقا یبقا دا خو ما سره مضارع مکسور العین نه راغلی، ماضی مفتوح العین دا. هغې وایي دا د توی قبیلې لغت دی او بیا ورسره ویلي چې دا چل ولې هغوی ښي، هغوی کسره نه ده خوښه. قد فروا من الکسرة الى الفتحة. نو د توی قبیلې قول ذکر کړ، ته به په هغې عمل نه کې. ضرورت شعري کې که خبره راغله نو عمل پې کولی شي، خو عامو حالتونو کې بغیر د ضرورت نه به د عمل د جمهورو په مذهب باندې کې. وطیع تقول توی قبیله وی فی باب بقیه یبقا، په باب د بقیه یبقا کې. د بقیه یبقا مطلب دا دی چې ماضی مکسور العین نه نو مضارع د هغې سره مفتوح العین استعمال شوی ده. دوی څه وایي؟ بقا یبقا. د بقیه په ځای څه وایي؟ بقا وایي. بقا یا په دې کې بیا یې متحرکه ما قبل دی مفتوح نو په الف باندې بدل شوی ده، بقا پکې ویل کېږي.
او یبقا دا خو که په بقیه قیاس کې او که په بقای قیاس کې خو یبقا یو به ویل کېږي یہ متحرکه ما قبل مفتوح نو غالب بدل شو نه یبقا شو. واما فضل يفضل ونعم ينعم فمن التداخل نو بیا اعتراض بل وارد شوی دی چې تا قید ولګو چې کله ماضی مکسور العین نو مضارع به سره مفتوح العین راځي او که مثالو نو مضارع به سره مکسور العین هم راتلی شي. نو اعتراض دا راغی چې فضیله دا ماضی مکسور العین دا مضارع ور سره مضموم العین راغلی دا فضیله یفضلو فضیله یفضلو دارنګه نعم ماضی مکسور العین دا او مضارع ور سره ینعم مضموم العین راغلی دا د قیاس تقاضا دا چې دا د فضیله یفضلو شي او نعمه ینعمو دي شي یا د نعمه ینعمو شي زیات نه زیات خودته چون کی خبره د ماضی مکسور العین روانه ده نو موږ به نعمه ینعمو وایو نعمه ینعمو بوایو نو مضارع خودته مضموم العین رانه دا ولې داسې راغله نو جواب یې وکړو فمن التداخل دا بابونه د تداخل نه دي دا بابونه نشاله دي تداخل نه دي مطلب دا دی چې دا فضیله په سمعه باندې هم قیاس دی فضیله یفضلو او دا په نصره یا کرومه باندې هم قیاس دی فضل یفضلو یا فضل یفضلو نو دا ماضی د یو نه راغستی شوی ده او دا مضارع د هغه مضموم العین نه راغستی ده نو تلفظ په چا کړی فضل یفضلو ملا خطا شو نه پوهېده نو بیا دې خلکو واورېدل او هغه ټکي خور شه په خلکو کې نو فضیله یفضلو پکې ویلی شه تداخل دی او بنا د تداخل دا په ناپوهتیا دا په جهالت باندې وي دقه خبره بعینه په نعم ینعمو کې ده چې نعم ینعمو یا په سمعه باندې قیاس دی او نعم ینعمو یا نعم ینعمو یا په کلمه او نصوره باندې قیاس دی نو ماضی د مکسور العین نه راواغستله او مضارع چې کوم دی د مضموم العین مضارع نه راواغستله نو یو نوی ټکی پکې چا ووی نعم ینعمو نو دې نه پوهېدل د وی چې یاره هر کله ماضي په کلام د عربو کې مکسور العین مستعملیږي نو په هر ځای کې وایي او چې مضارع پکې مضموم العین مستعملیږي نو دا په هر مقام کې وي لہذا نعم ینعمو پکې وي نعم ینعمو پکې وي نو دا یو چې فمن التداخل دا د تداخل نه دی او بنا د تداخل په غفلت نه په جهالت د متکلم وي وان كان فعل ضمت وان كان فعل او کچرته دا ماضی په وزن د فعل باندې وي یعنی ماضی پکې مضموم العین وي ماضی مفتوح العین و خبرې تیری شوې ماضی مفتوح مکسور العین و داغي خبرې تیری شوې اوس وای کچرته دا ماضی په وزن د فعل وي یعنی مضموم العین وي ضمت نو عین کلمه د مضارع به مضموم کولای شي فقط دغه چې بیا په کې څه پیدا کیږي چې ماضی مضموم العین ده او تو سره مضارع مکسور العین راوړي نو عرب وای دا انتقال د ضمه نه کسره ته او انتقال د ضمه نه کسره ته ثقيل دی او که شرط ته ماضی مضموم العین راوړي او مضارع ور سره مفتوح العین راوړي نو دا انتقال د اسقل نه اخفت دی دا هم په کلام د عربو کې خلک غړل کېږي لہذا چې ماضی مضموم العین ده نو مضارع به سره هم مضموم العین راشي
نو کروما یکرمو بتی جوړ شي کروما یکرمو. وان کان غیر ذلک او کده دې دریو ټکونه علاوه ماضی مفتوح العین نوا ماضی مکسور العین نوا ماضی مضموم العین نوا بیا ماضی صحیح مزید بشي کنه رباعی بشي مزید بشي په ثلاثیو کې خو د دغه دریو نه علاوه بل وزن د ماضی نه دی راغلی ځکه اعتبار عین کلمې د ماضی لري او د عین کلمې د ماضی صرف د حالتونه دي فتحه ضمه او کسره ده. وإن كان غير ذلك او کشرت دا ماضی علاوه و دغه مذکور ماضیونه کسر ما قبل الاخر مکسور کوله بشي ما قبل آخر د مضارع ما لم يكن اول ماضیه کشرت نو اول د ماضی تاء زائدتن تی پکی زائده نوا تی پکی زائده نوا کتی پکی زائده وا نتی دا زائد مثال ذکر کئی نحو تعلم و تجاهل ماضی کی تی زائده راغلی دا نو ما قبل آخر بے مکسور کوله نشی پا مضارع کی تعلم یتعلمو بویلے کیگی او تجاهل یتجاهلو بویلے کیگی اگر شرط مفقود شکنا چې اول کې تی نظر راغلی نو چې نظر راغلی داغی خبر رستو را روانه ده او چې تی پکی راغلی ده نو داغی خبر اوش ولا چې ما قبل اخیر به مکسور نی پا مضارع کې ما قبل اخیر به مفتوح و مضارع کې فلا یغیرو نو دا ټکی ردی سره ولګید که چې په اخر کې تی زائد نه نو کوا نو فلا یغیرو پدې کې به تغییر نشي کوله لکه تعلم یتعلمو به تجاهل یتجاهلو به او لم تكن اللام مکررة او یا پکې لام مکرر نو په ماضی کې لام کلمه مکرره نه و نو ما قبل آخر با مکسور حکم مکرره و بیا بلنی نو دانی متعلق او فرمایت نحو احمر و احمار فتدغمو کچرت لام کلمه پکی مکرر و نو پا مضارع و ماضی دوارو کے با لام کلمه کی ادغام کیگی اس دیتا نگوری چه لام کلمه پا ماضی کی مفتوحه نا او پا مضارع کی مکسوره نا دیتا نگوری صرف دیتا گوری چه لام کلمه مکرر نا نو دا تکرار پا بنیاد بانده با دلتا ادغام کیگی کدوانا متحرکی وی اسکان تا اول باو کی ادراج بیو کی پسانی کی او کچرت اول پا کی ساکن وا نبی اخو ادغام او ادغام دے احمارارا دوارو کی چکم دے لام کلمه مکرر شوی چرادا نو دا اسقاط دا اسکان پا اول بانده با ادغامو کی نو پا احمارارا یحماری رو نما دلتا خو ما قبل اخیر مکسور دے کنا خو چونکہ متجانسین رالم دوارے گانے رالے نو تبا چی قبل دا دوارے گانو کی اول ساکن کی او ادغام پاپکی ہوکی نو احمر را یحمر رو بہوے اس اگا قول چی دا ذکر کرو اگا قیدہ چی دا ذکر کرو چی و انکان غیر ذالکا کسر ما قبل الارض دا استثناگانی دا غین اکڑی چی کچرتے تیپ کی پا اول کی زائد راغلی و نو حکم بیدائی چی فلا یغیرو او کچر لام کلمه پا کی مکرر و نو حکم بیدائی چی فتود غمو پویش مطلب باری اس تا دینا علاوہ بلا ماضی والا لکا مثال اکرم تو یکرمو آغا خبرو تا متوجه شوا دا اکرمه اگا ماضی دا چه خیری ذالکا دا در حرفی زمن دا او ماضی پا کی مفتوح العین مکسور العین مضموم العین امدلا یا بعصر و اخلا سوال یا دحرج و اخلا یا کرم و اخلا نو پا دی کی
عین کلمه مفتوحه مضمومه مکسوره دام ده اول کې تی زائده هم نشتا او لام کلمه مکرره هم نشتا نو بیا واپس چې هغه دې تراشه چې کسر ما قبل الاخر ما قبل اخر به مکسور کیږي نو اکرمه یکرمو به کرمه یکرمو به اینه ما قبل اخر مکسور چې کنه مضارع کې او دحرج یدحرجو به او کته دحرج شي بیا با مفتوح ویل کیږي مضارع کې یتدحرجو اینه کې په کې زائده متورده راغلی ده کنه هغه ته فکر وکړي خبر باندې وکوي شي کانټه کې نه ښه ومن ثم او د دغه وجه چې مضارع دا حاصلېږي په دې خبره باندې چې د ماضي په اول کې به حرف مضارعات راوړي د اتینو نه به یو حرف راوړي کان اصل مضارع افعل یفعلو دې اصل د مضارع د افعال یعنی د باب افعال چې ماضی ده دا غي د مضارع اصل یفعلو ده اوس کوم د افعل یفعلو وایو کنه نو دی وایي چې افعل یفعلو بکار دی د دې یفعلونه حمزه چرته لاړه قاعده ورته ذکر کړي الا انه لفظ مگر شان دالي چې ساقطه کړی شوی دغه حمزه بما لازم من توالي الحمزتين په سبب د دې چې لازميږي توالي د حمزتين پر لپسې دوه حمزه فی المتکلم د متکلم په صيغه کې فخفف الجميع نو تخفیف وکړو په ټولو کې توردن للباب دا توردن للباب کده نه ویلي کړي تبه ملحوظ کې تناسب کته نه ویلي کړي تبه ویل تناسبي کریعایت للتعادل ته نه ویلي کړي تبه سره دا ټکیات ساتي چې رعایت للتعادل او قاعده الته د اجتماع د حمزتين داوا چې کله تا گردان د مضارع کو تابع اکرم یو اکرمانه اخره پورسه او اکرمو نو اکرمو په او اکرمو کې حمزتين جمع شو او قاعده ورته غوړې د حذف نه متوجه دلته په دې حمزتينو کې دا دویمه حمزه چې حذف شوی ده دا هم خلاف القياس حذف شوی ده او اکرمو قاعده پکې ده اوس بتاله د محموز په قواعدو کې راشي علم الصيغه یو کتاب دی چې چرته خوب کې نو اوریدلې چې دلته دوه حمزه جمع شوی نو قاعده ده چې دا ثاني حمزه مفتوحه ده او مخکینی حمزه اوله حمزه دا مضمومه ده نو دا ثاني حمزه په وو بدلیږي نو په اکرمو کې څه ویل پکار دي او اکرمو ویل پکار دي او اکرمو خیال کې براشي چې کله او اکرمو دی وي پس خبره خلاصه شو او دلته ویل کې حذف کړی ده نو به مرابو دا خلاف القياس ده تاسو دا خلاف القياس ولې جاری کې خلاف القياس فکر خدای چې خلاف القياس دی جاری نشي دا قاعده خو چې کوم دی غوړه کول نه دی کنه غیر غوړه کول شو او ته خو بار بار ځوته چې موږ په جمهور په مذهب باندې عمل کوو او موږ په محققینو په مذهب باندې عمل کوو دا تر اعتراض کې خدای دیو کې خو کوو نه کی خبره پوه شئ اعتراض کې چې ته خو بار بار لګیای چې موږ په کتابونو کې د مذهب سره مذهب ذکر کیږي خو عمل وکړو په چا د جمهور او یاد محققینو د عام علماء په مذهب عمل کولې شو دا جمهورنا او د محققینو نه بس خو په دې شذوذ ولې عمل کې وې دا ډېره مجبوری پیښ شي ډېره زیاته مجبوری پیښ شي نو بیا د امام مالک سے په مذهب باندې کوم د فتوا ورکړي چې جنۍ لغه چې ناستانه لوبه په بل سره شروع کی او خاونه ورک دي او امام صاحب وایي چې نستیا کاله به انتظار کوي څو کاله نستیا کاله به انتظار کوي پیر به خو پیزور د انتظار وکړي د کېدل نه نکاح وکړه پیر وایي عزت کېدل نه نکاح وکړه ځکه چې ما خو به دې یو کنه
پیغمبر علیہ السلام ورته ویلو چې د امت لپاره قرباني ورکړي امتي غلام دي خیر کی مرادی پاکستانی غلام دي نو د دې لوبو کې راځي به خو بس هغه چې په کې سره د 15 شپې دوکانو دي چې 15 شپې دوکان ته ورسې خلاصو ته پړسوي هغه لوبه کولای شي کنه اوس به کرکټ کولای اوس به کرکټ کولای خبره باندې پوښي نو د دې وجه وی چې خلاف القياس کله کله د مجبورۍ نه موږ عمل کوو دا خلاف القياس باندې عمل موږ په هغه وخت کې نه کوو چې مجبوري راته نه راغلي اتون کې رو ابن اسحاق اخای نو تنویر په ولې راوړ مجبوري مې ده کنه خبره باندې پوښي دا څنګه چې کوم ده لو مصائبون کې دا تنوین ولې راوړ مجبوري مرادله ضرورت شرعي ده دلته څه مجبوري ده اجتماع د حمزتین ده دا خو به هر حال ثقيله ده د ابدال قاعده او ته متوجه ده خو مونږ دلته کې خلاف القياس حذف کوو ځکه چې فعل څوک دی او بنا د فعل په ثقل باندې وی ګردارونه په ګډیر دي نو د دې نور باندې ولې حذف کړي څه ګناه کړی و وی توردل الباب او د توردل الباب نستانی کوم نشي تخته نه هم پي د توردل الباب نه ستانی کوم نشي تخته دی دا بخامخا کیږي دا یو ځای نه دی دوه ځای نه دی درې ځای نه دی دا ډېر مقامات دي په خبره باندې پوه شئ د گریوان سیرل منزل نه دی مجنونه د گریوان سیرل منزل نه دی مجنونه لا په وړاندې ډېر د مینی مقامات خبره پوه شئ خوب نه لري په دې په خون واسطه تا په کوم چې کوم نه دی ګټي خوب کړي نو چې په دې ته تل کړي تا خبره خیال تراله نو ویوی چې اجتماع د حمزتین وراله د واحد متکلم په صيغه کې فخفف الجميع نو تخفیف وکړي چې په ټول صيغو د مضارع کې توردل للباب وقوله دا قول د مولا شيخ على كرسيه معمما فإنه أهل لأن يؤكرم شاذ مولا په اعتراض وکړ چې ته چې د ټولې مضارع د ټولو صيغونه په باب افعال کې حمزه حذف کیږي د دې وجه چې اجتماع د حمزتين راغلي ده د واحد متکلم په صيغه کې د پدې شعر کې چې فإنه أهل لأن يؤكرم دلته خدا حمزه نه حذف شوی دلته په کار دا و چې دا څه ویل شوی فإنه أهل لأن يكرم نو دې پدې کتاب کې جواب کوي شاذ دي موږ وایو دا ضرورت شعري دی شیخ یو مشر سره دی شیخ صاحب دی څوک دی یو د پښتنو شیخي چې ګیره پریشي ګیره یو د هندوانو شیخي چې هندو مسلمان شي نو هغه ته بیا شیخ وي هندو هغه ته بیا شیخ ورته وي په دې پنجاب کې دا قسم خلک ډېر شیخ رشید وغیرہ خبره په هندوانو مخکې نو اوس ایمان راوړه ایمان څه شی دی خاص کاغذي ایمان دی خو ډېر بهر حالان څه شی دی او یو شیخ چې کوم دی نو پخوا د علم په اصطلاح کې کله پخوا د علم په اصطلاح کې چې لس کاله به مشکات او د حدیثو کتابونه په لویه دوره کې ولول نو ایله په خوارو به ورته خلکو شیخ الحدیث وي څه به ورته وي شیخ الحدیث به ورته وي خو چې اوس په اوله درجه کې زاد الطالبین وي نو شیخ الحدیث شي خبره پوه شوې بیا چې ورپسې چې کوم دی څه وي ریاض الصالحین وي
بیا شیوخ الحد، شیوخ الشیوخ، شیخ الشیوخ شي رښتیا، شیخ الشیوخ شي. او بیا چې ورپسې چې کوم دی نو مسند هغه په سادسه کې که په سویم کې وي نو بیا زینت المحدثین شي. بیا څه شي؟ زینت المحدثین شي. او بیا چې لا دورې ته ورسي وروره بخاري او ترمذي وویله نو خو لاړ چې کوم دی کړه خبرې کړه هغه حجت الحدیث شي. څه شي؟ استاد المحدثین، شیخ المحدثین او پلانکې او ډینګرې او چې په اوله درجه کې چې په دویمه درجه کې اخیری سپارې نو شیخ القرآن شي. نو چې بیا لس سپارې ورپسې په بله درجه کې وي نو بیا شیخ التفسیر شي. خبره باندې پوه شوې؟ بیا چې کوم دی ورپسې جلالین او بیضاوي امام المفسرین شي. خیال کې دی را زرادي پړاو کړه نو امام الصرف څه امام الصرف، شافعی پڑھاو کړه نو امام الصرف او امام النحو او هدایت النحو. شیخ دا شیخ او شرماو دی خلکو په شرمونو یو شرماو په مطلب باندې پوه شئ. زم ما ته ټکې منی کوي کینه کوم مطمئن شوي خو کینه کوم مطمئن نه ځکه چارانی وای خبره پوه شیخ او امام الصرف او امام النحو ټول درو سوی ټول دروغ وایي، یو هم پکې نشته. په دې شیوخو کې خاورو لاندې شوي دي او دا نور یې په خوارو چې کوم دی نو اساتذة الحدیث دي. څه شی دي؟ د چا توهین نه کومه خو خبرې رښتیا کومه، خبرې رښتیا کومه. محدثینو ډاکټر شیر علي شاه، مولانا عبدالحق، مولانا شیخ حسن جان شهید رحمهم الله، هغه خلکو اوس من ته خیاطه کوي امام الصرف یو دې دې پوي کچې پوي شي زه وکمنو پچا مې وس نه کېږي، پچا مې وس نه کېږي پوي شم دا واجب چې په دې بيفون بس اسیم بل ورځ روزانه ولې دې کارو کې بیا بس अब तो घबरा कि ये कहते हो कि मर जाएंगे, मर की भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे. अब तो चाय मिलता है और रमजान में चाय नहीं मिलेगा, ये क्या काम क्या करेंगे. ना खैर खुले ने खैर हुई असी बहुत टुकी कहूँ ला शेर ने भले पूरी की ओर ताला اول بیت لیکلې دي. اول مصرع شیخ علی کرسیه، شیخ په کرسی ناست دی په اوچته ډبه باندې ګیره پریښې ده او شیخ دی. شیخ خبره باندې پوه شئ. نو شیخ مشر عالم ته ویل کېږي، مشر سړي ته ویل کېږي، مشر عالم ته وایي او مشر سړي ته هم ویل کېږي. سپین ګیره بابا دی علی کرسیه، په کرسی ناست دی یعنی په اوچت مسند ناست دی. معممه پټکې مواله دي، عممه يعمم. خبره پوه شئ. لبس العمامه ته ویل کېږي. عمامه په سر ده فانه اهل. هر کله چې شیخ هم دی په کرسی هم ناست دی پټکې مواله دي نو دغه مولا اهل د دې خبرې اهل دی ان اکرما چې د دې عزت وکړي شي. ان اکرم لخه دا الف د تسنیه نه دی ګورئ، دا الف اشباعی دی. زمینتا ویلیو زمینتا ما تا ویلیو چې کتاب به د پاره د فن وي، کتاب به د پاره د کتاب نه وي، کتاب به د پاره د فن وي. نو لایو اکرما ستا اعتراض وارد دی، د خو شکر دی چې وارد نشو. چې هلکه دا څنګه چل دی هلته مخکې شیخ وایي او دلته وایي چې دوه کسان به د دوو د اکرام وشي. دوه څوک هلته خو مخکې شیخ ذکر شوی دی نو دا الفي اشباعي دی. په شرنګې ورغلې وایي ښه الامر واسم الفاعل والمفعول وافعل التفسير تقدمت. وی تا ما په مقدمه کې ویلو چې ما د ملاوي یو کتاب ولیکا
پس کی ولیکا په علم نحو کې لکه څنګه چې مخکې کتاب دی لیکلو په علم صرف مخکې دی کتاب لیکلو په علم نحو کې نو دغه یو کتاب ولیکا په علم صرف کې او په علم خط کې یو کتاب ولیکا خله مزیدار کتاب چې کوم نه ولیکا باندې کې نو امی ولیکو بیا مې پسې دا ولیکو نو په هغه کې مې تا د امر خبرې کړې دي او د اسم فاعل خبرې مې درته کړې اسم مفعول مې درته کړې اسم تفضیل تقدمت د دې مسائل مخکې تیر شوي او لکه کته وی چې ما خو کافیه نه دی ویلي کافیه نه دی ویلي او اوس به وایم نو بیا دا چې دا مسالې د اسم فاعل او د امر او د اسم مفعول تقدمت په دې نورو کتابونو کې تقدمت په دې نورو کتابونو انت د امر ولې د امر طریقه دې ځانه کړه د امر ګردان دې ځانه کړه اسم فاعل مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل دې ځانه کړه دې ذکر خو اسم تفضیل پاتیو نه صفت مشبہ سباتیو نو صفت مشبہ د ذکر ام سره په څنګه وایي نشته امر پوښی دا چې را د تامرونه جوړیږي د تضربونه جوړیږي د مضارع نه جوړیږي د مضارع معلوم نه جوړیږي حرف مضارعات بدل کې حرف کور پسې ساکنو حمزه واستي براوړي مکسوره مفتوحه یا مضمومه مفتوحه نشي راوړي خو مکسوره براوړي یا مضمومه راوړي اخر ته وقف وکي نو اضربو دا به جوړ شي اسم فاعل ته جوړو د اضربونه به جوړي حرف مضارعات بدل کې فا کلمه مفتوحه کې رستو الف راوړي ما قبل اخر په مکسور کې نو ضاربون به کنه جوړ شي ضاربانی مضروبون به جوړ شي خیال کې مراله دا خبرې مخکې په دې خپلو کتابونو کې کافیه خپل کار کوي هغه ته د کندو په سر پرته خدا کتابونه چې المسلمه مراحله او دا چې کومه ده نو دا فصول اکبریه په دې کې تقدمت پوری اگر چې د دې عبارت معنا تقدمت نه تقدمت فی الکافیه دي تقدمت دا مسلې تللی شوی دي په کافیه کې بلکې اغم کافی دی هغه تری ویلي دي اوس کله کې تفسیر شروع کوو نو زیات وخت برانه لګي صفت المشبهه وی خدل اندالانو صفت مشبهه خود راته نه ویلې وی مې دا تمام کنه نو خو کته وګوره کتاب ته صفت المشبهه صفت ورته وي زکه چې دا زکه صفت ورته وي ځکه معنا د صفتیت پراته ده نه په معنا د اسم فاعل او د اسم مفعول باندې مستعملي اسم فاعل او د اسم مفعول باندې یو د خپل صفتیت د ځکه چې دغه هغه معنا په طریقې د ثبوت باندې پراته ده د چې په کوم صفت متصف ده د چې په کوم صفت دغه صنع علی دغه صنع علی دغه چې کمالانو کلام دی دا کلام او دا صنع دا په دغه په طریقې د ثبوت باندې پراته ده او چې کله پکې په طریقې د ثبوت نه دا مولا په معنا د اسم فاعل یا په معنا د اسم مفعول باندې وي په خبره پوه شئ مشبہ او د لګوي چې د فعل اسم فاعل سره او د اسم مفعول سره مشابهت ده من نحو فرحه د مثل د فرحه یعنی د هغه ماضیه چې مکسور العین مضارع مفتوح العين فرح يفرح على فرحين غالبا تدين برازي په وزن د فرح معنی غالبا زیات تدين علاوه په نور اوزان مرتبه شي خود فاعل په وزن باندې دا زیات کثیر مستعمل دی د فرح باب نه فرح باب مطلب دا چې معنا پکې د سرور پرتوي معنا پکې د خوشحالي پرتوي او ماضي مکسور العین فرح یفرح فرح فرحتون کی مصدر راغلی او فرح دا کی صفت مشبہ راغلی قد جاء معه في بعضها الذم او راغلی معه سرد دی فرحنا في بعضها فبعض الفاظ کی الذم زما نحو ندوس
وحضور وعجل لکه اصل راغلی دی نادیسون سراغلی دی نادیس یندسو اصل راغلی دی حاضرون حاضر یحذرو اصل راغلی عجلون عجل یعجلو ٹھیک ده خود دې سره سره ندسون هم مستعمل شوی دی ندیس یندسو باب بدقری خو ندسون دعوتنا مصدر راشي ندسون فاعل بوزن دعوتنا صفت مشبه راشي حذر يحذر حذر دعوتنا مصدر راشي او حذر يحذرون حذر فاعل وزن شي او حذر دا فاعل وزن شي او دا چې کوم دی عاجلا يعجلوا نو عجل مد مصدر صفت مشبه راشي یا عجول بکراشي او عجول د دې نه مستعمل شوی دی خلق الانسان من عجل عجول لفظ بکراغله كجهول عجول عجول فعول بوزن ماضي صفة مشبهة وجاءت على سليم او راغله دا صفة مشبهة فوزن د سليم ماضي فاعل وزن دي سلم يسلمو سلم يسلمو سلما وسلمتان سليم فعيل بوزن صفت مشبه راغلی دی سلیم ما په معنا د محفوظ والی وشخص او د شخص فعل بوزن راغلی دی شخص یشکسو شخص یشکسو شخص دا کی مصدر راغلی او فعل بوزن باندې دا کی د کوم د صفت مشبه راغلی بد اخلاق مولا ته ویل کیږي بد اخلاق ملاته لګي ها حور دا سمع باندې باب قیاس دی او دا لفظ بخبل حور فعل ولند حر يحر حر حرر يحرر حرر يحرر او د دین حر فعل ولند باندې صفات مشبهه راغلي نه پوه مطلب باندې احرار د دې جمع راځي دا حر په مقابله دا عبد کې حر په مقابله څه کې عبد عبد غلام ته ویل کېږي غلامان په خوا خلکو اغستل خرڅول اوس هغه خبره نشته دی خان وصفر سفر يصفر باب سمع والی قیاس ته سفارتون کې مصدر راغلی او سفیر د دې صفت مشبہ راغلی او صفر په معنا د خالی باندې سفارتون کچانتی مصدر تی راشی سفیر دی مصدر راشی شپیلی تا لگی لگی شپیلی چی پا خوله باندی کم شپیلی مطلب کوشی مرگوی چی کم نره آواز ماسی اگیتا شپیلی لگی بازی مولیان پا دی خوله چی گوتی ورکی او دسی تیز آواز کئی چی شاباز گاڑی تا دسی مطلب کوشی نو تاسو خو نه پوهیږئ په دې خبرو باندې ځکه چې اصحاب کهف غار کې شوي دا خو چې چا میخه سره ولي میخه هسې اوبه نسکي سنډه هسې اوبه نسکي غوا هسې اوبه څکي ښه غوا غویه ګډه بیزه دا بغیر د شپېلې نه اوبه څکي او د میخې ته به بیم غږې هله به ګډه کوي مطلب پوه شئ دې ته به شپېلې وې دا به اوبه څکي نو چې یو ساعت یې په خوله کېږدي اوسکي نو بیا سر را پورته کړي ته ورته بیا شپېلې وې ته ورته بیا شپېلې وې بیا به چې کوم دی اوبه څکل شروع کړي نو دا تا نه دي زده کړي ښه وغیور دلته په معنا د خالي باندې صحیح په معنا د خالي باندې وغیور فعول وزن دی غار یغارو غیر یغیرو غیر یہ متعلق ما قبل مفتوح بالف بدل شد یغیرو یہ حرکت دی ما قبل غیر دخل کر یہ دی بالف بدل کر غار یغارو غیرتون تیویل شد او غیور فعول فوزن معنی داتی صفتی مشبه غلی غیرتمن ملات لیکیگی چاہتے لیکیگی غیرتمن ملات لیکیگی نبی علیہ السلام صحابہ کرامو تبی وی چې یو ملا په معنا د خالی باندې صحیح په معنا د خالی باندې وغیور فعول وزن دی غار یغارو غیر یغیرو 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 غیر یغیرو
او یو مولای هغه چې کم دینو ورانه کوي څلور گواهان به ولګوي څلور گواهان که څلور گواهان پیدا نه کړ نو بیا به تکره به ولې کېږي یو صحابي پاسې دی یا رسول الله زما د ښځې سره به سړی کوټه کې او زه به کور ته راشم نو بیا به په بازو په ګواهان به راټولم هغې خو وتلي پوه شوې دا به زه پوستکی ونه باسم په دغه ساعت دی چې کوم دی نو ټوټې ټوټې نه کړمه دواړه نبي علیه السلام ته دا ونه وي چې اودسې وکړه دې ورته ونه وي او دا یې ورته ونه چې نه مه کوه نه مه کوه دا یې ورته ونه وي نو وی چې وی چې دا سړی غیور دی دا سړی غیور دی وانا اغیر منه او زه د دنه زیات غیرتی والله اغیر مني الله زمانه زیات غیرتی دی نو زمنان غوندې ورته ووي که داسې دی غیر کړه نو ښځه پې اخله دمه پې مه کوه اسره پې مه کوه په مطلب باندې پوه شوې ځکه دا خو ورته ونه وي که نه چې هلکه دا کار نه خیر دی او کله کوي به لوبه کې د شړکویان ګټه کېږي نه دا پوه شوې تاسو کې دا مصیبت کې چې حق هم دلته سړی نه شي ویل حق د پیر مذهب کنزل حق د پیر مذهب کنزل دی په خبره باندې پوه شوې سړي چې کوم دی چې نګیر بوتلې اسلام آباد ته وایي در نه کوم څه کوم در نه کوم نو د در نه سره ډر نه هم وکړه خبره باندې پوه شوې نو بیا پسې خلکو ولیکل وایي چې دغه دی دا 3 میاشتې خو مو در نه وکړه 100 میاشتې یې کړې وه وایي 3 میاشتې خو مو در نه وکړله 4 میاشتې د 2 میاشتې خو مو در نه وکړه نو انشاءالله چې د دې تبدیلي به 9 میاشتې پس راځي تبدیلي به څه کېږي چینجز به راځي خو زه چینج راولم که نه چې چینج راولم نو بیا به چې کوم دی نو ځکه پنډوکې خو یې ځان سره یوړه که نه 4 میاشتو کې پنډوکې برابر شي که نه چې په 4 میاشتو کې پنډوکې برابر شي نو اوس مالته کې چې نوی چینج به راشي ته واورېده ومن الألوان والعيوب والحلاء یا والحلاء على أفعلا دا الوانونا چې په سمیعه باب قیاسي یعنی ماضی پکې مکسور العینی والعیوب او د عیوبنا داسې الفاظ چې معنا د عیب پکې پرته وي داسې الفاظ چې معنا د لون پکې پرته وي والحلا او داسې الفاظ چې معنا پکې د حلیت پرته وي د حلیتون یعنی د خایس علامه د حسن علامه خبره باندې پوه شوې دا پکې پرته وي نو د دین با راضی په وزن د افعال باندې لکه سوید یسودو یا بایز یبیزو یا چې کوم نه په معنا د زیړوالي سفیره اسفارو نو اسفارو به دې راځي اسودو به راځي ابیزو به راځي احمرو به راځي خلک ملاله عیوب چې عیب پکې موجودي ملا په یو سترګړون دی ولا په یو سترګړون دی دته اعور ویل کېږي دا د عاوره اعورونه قیاس دی اعورون ته مصدر راغلی دی یکچشم مولا یا مولا په یو خپه باندې ګوډ دی یو خپه باندې ګوډ دی نو عالج یعالجو اعرج ته چې کوم دی صیغه د مولا راغلی ده خالص صفت مشبه حلا یعنی هغه صفت چې د انسان په بدن کې موجود وي د دنه صادر وي خو د عمل لپاره پکې دخل نه وي اومده صفت خلقی دی اومده صفت طبیعي دی بل څه شی نه دی خو دلته تعبیر چې کوم دی په حلا سره په دې اعتبار باندې کړی دی چې هر صفت خلقی چې او هر صفت طبیعي دا خو چې کوم دی نو یوازې ښه صفت ته نه وایي دا بد صفت ته ویل کېږي بد صفت ته هم ویل کېږي لکه حسن او قبحه نو حسن ښه صفت دی او قبحه ښه صفت نه دی خو دلته په حلا سره
او په حلا سره تعبیر په دیو زمانه کړي چې مراد د دین هغه علامات دي هغه صفات دي چې هغه صفات خلقیوي هغه صفات خلقیوي او دغه کوي چې کوم دی نو میرا تاکنه خلق سوالو کړه اوس به واوري بخبله چې هغه علامت د حسن وي او د مولا په بدن کې ښکاروي علامت د حسن وي د مولا په بدن کې ښکاروي چې تا ته ما ووي چې مثلا یو سړی وي اصیل الخدین اصیل نرم او مینو رخسار والا نرم او مینو رخسار والا اننگو والا خیال کرانا دا تنده پلاق وی تنده فراخ وی او دسترگو لدی ورزو منز که دازه ملاوی نئی ملاو او دا ورزی نری نری وی سری شنڈی وی دا کدو غلانگی کدو پشانتی پوزوی او دا کچالو د پانی پشانتی وګونه وی دا د حسن علامی دي ټول پکې موجود دي کنه حسن علامی دي ټول پکې موجود دي نو دغه مولا ته د بلی جای ابلجونا یا د بلو جن راغله ابلج ویل کیږي چې دا اعین ورته ویل کیږي د عین یعینونا غټسترګې مولا غټسترګې خو څنګه غټسترګې چې د عام انسانانو د سترګو په تناسب سره د سترګې لګي شانتي غټي وي لګي شانتي غټي وي په دې سترګو کې سره سره غوندې لکيري راخ کړي شي په دې سپین کې توري توري او دې سپینو زایرو کې چې علاقه په کې کوم سپینو نه پدې کې سره غوندې کرشي راخ کار شي په خبره باندې پوښوي دغه ته خمار ویل کېږي دغه څه ویل کېږي خمار ورته ویل کېږي دا او نری شونډې او بیا ور سره شونډې چې سریوي نو دغه ته چې کوم دیانو حسن ویلې کی مطلب باندې پوي شوي نو د دې نه چې اسم تفضیل راځي نو د افعلوا په وزن باندې راځي دا چې افعلوا په وزن ومن نحو كرم على كريم على كريم غالبا او د مثل د کرمه چې ماضی په کې مضموم العین وي دا په وزن د کریم د فاعل په وزن راځي ډېر غالبا کثیر مطلب باندې پوښي کرم یکرمو فاعل شرف یشرفو شریف دراله کرم یکرمو کریم دې چې کوم دی مستعمل شوی دی پوښي وجاءت على خشن وحسن وصرم او دا نور مصادر من صفت مشبہ ذکر کی جاءت راغله دا صفت مشبہ علی خشن په وزن د خشن فاعل وزن دی د خشن یخشنو خشونتن زیګوالی دوی خشن فاعل په وزن من صفت مشبہ حسن د حسن یحسنون حسن یحسن حسنا حسن راغله حسین خله وصعب فعل وزن دی صعب يصعب دا په معنا د کلک سخت مضبوط باندې وصلب دا صلب يصلبون راغلی دی صلب دا په معنا فعل وزن دی په معنا د مضبوط باندې په معنا د محکم باندې مستعملي وجبان دا د جبرائج بنون راغلی جبنن تی مصدر دی جبان فعال بون صفت مشبات راغلی دی بزدل ملاتوی وشجاعون د شجع یشجعون یا د شجع یشجعون فتح باندې یا کرمه باندې بام قیاس دی شجاعتون کی مصدر دی شجاعون کی اسم فاعل راغلی دی صفت مشبہ راغلی بادر نر ملاتوی لیکيږي لکه فضل الرحمن ووقور فعول وزن دی وقور فعول وزن دی دا د وقور یو قرون ماخوذ دی د وقارا یقرون هم ماخوذ دی ښا بلکې صنع حسبه باندې باب قیاس دی د دې راغلی دی وقار مصدر دې سره راغلی وقار متانت سنجیدگی وقور هغه سړی ته ویل کېږي چې هغه ډېر سنجیده وي خبره کوي نو ډېر سوچ ورته وکړي چې دا ټول وغږېږي
نو رستو پس مولانا خپل چې کم دې شعر آبار کی نو دسې بیانو کی چې وجړه کوي د خلک خبره باندې پوه شي او کله اخو صاحب کشف دی کله نو هغه چې کم دی اوس ته په کشف پیژنې که نه پیژنې خبره پوه شو اسنه چې کله ځلې وی وکړو نو هغه کال مخکې خبره وکړي کله کال مخکې خبره وکړي نو خلک وایي غولې وخواړه خدای دې خوله ماته کړي چې داسې ووایي خیال کې راغله نو کال پس او مکه مخالفین وایي ملا وایي پروس کال چې تا خبره کړې وه د دې سړي متعلق یې ویلي وی دا د یهودو ایجنټ دی نو خلکو یې ته مړه مسلمان ته یهود ایجنټ داسې وه ما وویل تاسو یې مه منئ نو کاس پسې په اسمبلی کې هر ساروي د دې خبرې اقرار وکړي چې دا د یهودي ایجنټ وی د سپي زامنو ما خو درته پروس کال ویلي خو تاسو نه منل ما درته پروس سیاسي مولا نه وکړه وقول فعول په وزن باندې عزتمن کېدل په آرام او په سکون سره کېدل په عزت سره کېدل وجنوب جنوب یا جنوب جنابت راغلی دی او جنوب دا دې مناسب راغلی زموږ کلي کې شته وهي من فعل قليلة د ماضي مفتوح العين دا قليل راځي څه شی صفت مشبہ د ماضي مفتوح العين تدین دا معلومه شو چې ماضي مکسور العين او د ماضي مضموم العين کثیر راځي او د ماضي مفتوح العين چې مضارع ور سره مضموم العين نو قليل به راځي لکه نصر ينصر نصر اصل خو باغی کې ناصر دی کنه اسم فاعل منصور دی کنه خو نصویر راغلی کنه راغلی نصویر راغلی دی په خبره باندې پوه شئ وهي من فعل د ماضی مفتوح العين قليلة قليل راځي وجاءت نحو حريص او راغلی په مثل د حرس يحرسو حرس يحرسا لالچ کول حریص فعیل بوزن صفت مشبه کی راغلی و اشیاب دا د شابه یجیبو دا راغلی اجوفی آئیدی ضربه باندې باب قیاس دی د با یبیعو پشانتی شایب یشیبو شاب یشیبو دیده جوړ شد یہ متحرک ما قبل مفتوح بالیب بدل شد د یشیبو د یہ حرکت دی ما قبل دا نقل کر نو یشیبو دیده جوړ شد خیال کې مراده شیبتون مصدر تراغلی اشیاب دا دینا صفت مشبه راغلی سپینگیری ملا تویلے کی یا سپین سری ملا تویلے کی وضیقون ذاک یزیقو دا هم جو فی آئیدی ذاک یزیقو زیقتون تراغلی دی زیقون فائی اعیلون زیقون فیعلون دا دی زوات نرستو چه کمایی دا زائدو او داغی نرستو چه کمایی دا اغا عین کلمه دا دوالا مدغم شو نو زیقون تیلا جور شو زیقون تنگوادی تویلکی وضاقت علیهم الارض بما رحبت خیال کمرانا وتجيء من الجميع بمعنى الجوع والعطش وزدهما على فعلان وتجيء او رازي بلا صفه مشبه من الجميع لطولنا ماضي بك مفتوح العين كمكسور العين مضموم العين مضارع وصل على بلاشي راغلي من الجميع لطولنا بمعنى الجوع چې عليك معناه د جوع پرتي فمعناه د جوع باندې يعني هغه الفاظ چې معناه د جوع ولګه والعطش او په معنا د عطش وی هغه الفاظ د تند وزید به ما د دې په ضد باندې چې د جوع په مقابله کې نو هغه شبعوي مولواله او د عطش په مقابله کې چې نو هغه سیرابي وي لاغي مثال ذکر کړي دا برازي په وزن د فعلان باندې نحو جوعان جاء يجوع نسوارا باندې باب قیاس دی اجوفی واویدی جوعن تینا یا جوعن تینا
جوعن زیاد دی او جوعن کم دی ښه جوعن په دې وزن مصدر راځي جوعان فعلان په وزن په دې کوم د صفت مشبہ راغلی دی وږي مولا ته ویل کېږي چې ساری چې نه اسکري بل د عطشان دا د عطشه عطشونه دواړو نه راغلی دی د دې راغلی دی عطشون فعلون په وزن باندې او عطشان فعلان په وزن دا د صفت مشبہ مستعمل شوی تجي مولا ته ویل کېږي او شبعان شبع یشبعو با فتح باندې قیاس دی شبعون موړوالی ته وایي نو شبعان فعلان په وزن د صفت مشبہ راغی موړ مولا ته ویل کېږي په خبره باندې پوه شوي او ریان رویه یروه یو دی روا یروي اته ته ویلو کنه یاد دي روا یروي په معنا د خبرې د را نقل کولو یا په معنا د حدیث د را نقل کولو په دې باندې چې کوم دی راځي خلک وایي د روایت دی چا کړی دی الکه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یروي روان یروي او کروي یرواشي بیا دې د مصدر راغلی دی راویون بیا او یې جمع شو وو دې په یې بدل کړ دوه یې غانې ادغام دیو کو نو رایون دې پکې وي سړي پکې وي ریان دا راویان دی فعلان په وزن باندې بیا وو یې دغه سم جمع شو وو دې په یې بدل کې ادغام دیو کو ریان تګي مولا ته ویل کېږي نه ته په چتن دی ما دې مور مولا ته مړه په وبو باندې سیراب مولا ته ویل کېږي پوه شوې تګي خو په روژه کې شي خو ماښام په دې سپېږمو پورې چې کوم دی نو یو بالټې شربت اوس کې د خیره یو بالټې که موسم داسې نو بیا به دونه ګرانه دی د خدای نه غواړئ که خدای بیا خو نه ورته خدای نه غواړئ که خدای یو باران ته بل وکړي بیا یو څو ورځې پس ته بل وکړي پوه شوې خیر دی بیا موږ سبقونه بس کړي او ایسته مو ډډه اچولي او پراته وایو خبره باندې پوه شوې او بس خوبونه دي او موږ به یو منځونه مو ډېر شی کړي خیال کې به راځي او یو سړي تازامري کړې وه خوا یو مسله د قضامرۍ به تاسو په دې پوهېږئ که نه پوهېږئ خو وی قضامري دا ده چې څوک یو ځل قضامري وکړي نو د اویاو کالو منځونه دا یې راوګرځېدل خو چې سړي د مونځ دی قضا شوی نو د اویاو کالو منځونه دا دلته په عملنامه کې ولیکلی شو چې یو سړي ته خدای نه غواړي که ته خو مونځ نه کوې ما په خدای باندې چې کوم دی ډېر کارونه ورړوي وی څنګه وی لس اته کاله مې قضا عمري کړې ده د اویاو کالو عمر خو به زما یا به نه اویاو کالو خو په اول کال شو او دا نور به په خدای پرځي خبره هغې کې اوس دا کټ کېږي که هغې کې به دوی کې نه د دوکان نیولې په کرایه او مخکې پیشکي ورکړم دا پیشکي په کرایه کې کټ کېږي خیال کې مرادي نو دا باندې کې کټ کېږي ناشته خبرې په خدای یقین وکړه په کتاب النساء کې راغلي دي څه پسې کې راغلي څه پسې سړو بولیانو په کتابونو کې راغلي یو ما ته ویل که درشتم شته درشتم مې وایي نشته دویشتم پسې درشتمي که دلته سړي له جواب ورکوم د ورکه غریب بحث ومانه شي چې ما ته چا ویل چې پار شوي نه تپوس کوم مې درشتم بلکل شته که درشتم که چا شک وکړه دا کافر دی په دویشتم که دویشتم سړی نو درشتم به هم سړی خیال کې راځي که سړو شمار کې او که دویشتمه ښځی نو درشتمه به ښځی او که دویشتم ټانګوي نو درشتم به هم ټانګوي ټیپر دې پسې راشي څه دنیا به نه راځي خبره باندې پوهېږي هغوی مړه داسې درته نه ویم خدای دې پوهېږي که ته اوس مړه نه داسې په عذابول کې بیا څنګه په عذابول ته دویشتم درشتم شته نو وایه زه بلکل شته دی بلکل شته ولې نشته دی وایي چې دا مې مطلب دی چې په دغه شپه باندې صورتونه ویل شته بیا موږ خو یې وایو
لکه چې نیت وتر الحمدلله رب العالمین دا یو صورت دی علم تعالی کیف یو صورت دی او کافر سے په مخې کړي ختم کو دا صورت دی موږ وایو دا مړوي دا اړو څه پوهیږي اسلام دې ځان خلاص کړ سره په خپل مخه نه په خپل مخه نه مې ته مال څه ته باندې موټر ګونه راکې د رښتم نه چې سړی رښتم باندې درته وایم خو 15,000 روپۍ به یو راوړي 15,000 روپۍ ما یو راوړي نو د خنزیر زامنو تاسو په دې 10 روپۍ نه ورکوي زما څه کار دی تاسو د رښتم نه ځان لولې نه وایم د رښتم نشته دا د بزرګو مليانو کتابونو کې راغلي مليان خو تر شو ویلې خیر خو اخونا نو په کتاب یاره مړه څه قیمتي ټکی دی نشته رسولانه سینام درکمه نشته د لوی اختر په ورځ بدله د سلو روپو د کومه د جنازې تصویر به مې عید مبارک به پیری کړی المصدر تر په دې ورته په نه دی پته خبره پوه شي ورکوټی کې به ورکوټ لکه یا بیا کې چې لوټونه سړي دراوالو دکاندار المصدر صفت مشبہ ذکر کر اوس دا ذکر کوي مصدر دا مصدر د مصدر صيغه ده مصدر صيغه ده بنا په مذهب ده حضور کا کوفیان باندې صدر یصدر صدور مصدر ته هم راغلی دی د کوفیانو بلیز راوخ کلی شوی د یو ځای نه مصدور کلی شوی او د بسرانو بلیز باندې صدر یصدر صدرا و صدورا دا کړه نو مصدر د ظرف صيغه ده مصدر د چا صيغه ده د ظرف صيغه ده جای صدور مقام د راوتو ته ویل کی د مصادر او اوزان ذکر کوي مخکې د چې کوم نه په دوه درې کتابونو کې ویلي ورته خونیسا ابنیه الثلاثی المجرد منه کثیره اوزان د ثلاثی مجرد منه د مصادر کثیره ډیر شی دی یو څو ذکر کوي د دالي ویلي چې دوه درې اشتراکا مراحب لا شی ویلو د دالي ویلي چې څلور سرويخ دي لکه چې علم الصيغه ملاوي دی مطلق یو څو ذکر کوي او دا زمانہ نه لګی چې دله دا څلور سرويخ نه ویاد یا دله چې کوم دی دا دوه نه ویاد دا مطلب نه دی بلکې دا مشهورات باندې اکتفا کوي هغه ذکر کوي چې هغه ډیر زیات مشهور دي په خبره باندې پوه شئ نه قتل لکه قتل شو لکه قتل شو قاتل یا قتلو باب تبع خیال کې باب تبع د سوال باندې باب قیاس دی او قتل کې مصدر دی ښا فسق فسق يفسق او فسق يفسق بار می دا ټکی ویلې دي چې په لسوارو ضربه قیاس دی فسق نن ته مصدر راغلی دی فسوق نافرمانی ته ویلې کیږي فاسق د خدای د حکم نه بار راوتون کې لکه ګیره خریل دا فسق دی ګیره خریل شي دا فسق دی د خدای نه فرمانی ده او د فاسق گواهی قبول نه دا په خبره باندې پوه شي وشغل فعلون فوز المعنی دا شغل یشغلو فتح باندې عام قیاس دی او په کلمه راغلی دی دا د څه چې زه ټکی وایم دا مطلب دی کنه چې په دې فتح باندې به کثیر قیاسي او په کلمه باندې قلیل قیاسي په خبره نو زما تلفظ څنګه دی ځان ته نسبت نکوم خو که زما عادت داسې جوړ شوی دی چې زه وایم دا باب په فتح باندې قیاس دی او په کلمه باندې هم راغلی دی دا هم اشاره دی خبرې ته ده چې دا قلیل دی شابسي په خبره باندې پوه شئ لږ بعضې اصطلاحات دا داسې چلي که نه چې د دې مدرسینو د دې غلبو لهجه او تلفظ هغه لږ بدل را بدلي بیا چې کله طالب متوجه ناست دي نو په 2 ورځو کې 3 ورځو کې دنه ورته پته ولګي د دې ملا د دې خبرې دا مطلب دی خبره پوه شئ
موږ ټول عمر ټکي وایو ته په خپله پوهې چې په ټکي څه مراد خبره پوه شي موږ ملا وایو د ملا نه مراد دا مراد نه برجۍ نه ده مراد خدای د خپل استادانو نقل اتارو د خپل استادانو نقل اتارو د محبت دپاره او د هغې سره د انتهایی عقیدت په بنیاد باندې قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے دیار دل میں بڑا احترام ہے تیرا دیار دل میں بڑا احترام ہے تیرا نماز شغل شغل یشغلو نصف دحبانی قیاس دے او بکرما هم قیاس شوئے دے شغل مشغلتون دیل مصدر لگے اغیط مصدری میمی ہوئی شغل فعل بودن مانی دے رحمت رحم یرحم سمع بانی باب قیاس دے رحمتون تی مصدر لگے رحمن داتی هم مصدر لگے دے راحم تی استعمال شوئے سو راحم او رحیم تی استعمال شوئے او رحمان رحیم او رحمان کی مانا د مبالغه پرته ده او رحم هغه کې مانا د مبالغه نشته صيغه د اسم فاعل ده ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین چاته وي الله ده الله ارحم ده الراحمین د ټول رحم کوونکو نه زیات ده خیال کړه نشدتون دا نشدا ينشدو نشدا ينشدو نشدتون تراغلی ده چې اوسیز د نورک شي او د هغې پیدا کولو دپاره ګرځي لټون کې تلاش کې پختمه کله نور کله سپوږمۍ کله زهرازه پختمه کله نور کله سپوږمۍ کله زهرازه او زما د لاسه شلو کهکشان زری زری ما ستا په جستجو کې لټ په لټ کړو ټول جهان ایله نشتتون جستجو ته وایي ما ستا په جستجو کې لټ په لټ کړو ټول جهان هم زه زری زری شم هم جهان زری زری هم زه زری زری شم هم جهان زری زری او پختمه کله نور کله سپوږمۍ کله زهرازه دا د شیانو نمونه دي ښه پختمه کله نور کله سپوږمۍ کله زهرازه او زما د لاسه شلو کهکشان زری زری خیال کې ما کهکشان د اسمان کې د سپینه غوندې لاس ښکاري ماسخوتن کې د خوله وازه کړه او هغې ته یې کتل سپینه غوندې لار هغې ته څه وایي کهکشان ویلی کېږي 3 کاربه ستوري دي پکې خبره پوه شوې 3 کاربه ستوري پکې چې کوم دی په دغې کهکشان کې موجود دي او کتاب النساء کې راغلي دي دا هغه لار ده چې نبي علیه السلام په معراج ته تللی دا په څه کې راغلي کتاب النساء نو نشدتون دا نشده شدو نشدتون فعلتون وزن دی او د ورک شوي ستیز جستجو معلومولو ته چې کوم دی ویلی کېږي نشدتون او که دا باب په سمیعه قیاس شي نشده ینشدو نشدون نشیدون ته راغلی دی نشید بیا د نظم ویلو ته ویلی کېږي د نظم جوړولو ته هم ویلی کېږي نظم غزل نعت حمد منقبت دې ته ویلی کېږي ځکه چې د نظم د نثر په مقابله کې چې کله مستعملیږي نو د دې ډېر زیات اقسام دي ډېر زیات اقسام دي یو ته حمد وایي یو ته نعت وایي یو ته غزل وایي یو ته منقبت وایي یو ته دعا وایي بل ته قصیده وایي بل ته مرثیه وایي نه داسې پسې ده نو 182 قسمونه شو که نه شو خبره باندې پوه شو یو ته مثنوي وایي یو ته مثنوي وایي په مطلب پوهېږي که نه پوهېږي بل اوس پکې یو بل خبره راغلې وه وایي زمرم د غوچې دی بیا وایي چې غوچې یو خو پکې دا وایي چې ما ته پکې هغه شی شروع کړه شی مې تعمیل شو یو پکې دا راغی چې دغه دی دا مثنوي راته شروع کړه ما دا اوس نو پرون مې دا ضیاءالله جان ملا ته وی چې ملا دا ټول مولیان رخصت کړه ټول مولیان رخصت کړه زه به دلته ناست یم ویم به اخر به مې خوله وازه نیولي ته وایې دا ملا خان دي زه به مړ یم بس اوس ته لکه خبره لکوه دا خو ما نه پرېږدي ما مړ کوي خیال کې مې راغله نو د دې وجې نه مثنوي هر کس یې نشي ویلی دی هر کس زده کولی شي
خفکیږي مسنوي ده مسنوي نه په خبره باندې پوه شوې ته خو قفانه کې من ذکر نه نشي ویلې خفکیږي مته انا ما ملا راسي عامه خبره کوم سړیا دغه بد باندې نه غواړم دا په یو کنه دا خو ځاسه علي است کوم تا خو نه وایم او مطلب پوه شوې نو ته خو امن تذكر جيران بذي سلمي مسكت دمعا جرى من مطلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظلمة أو أومض البرق في الظلماء من إظمي فكيف تنكر حبا بعدما شهدت عليك به عدول الدمع والسقم خبر بوشوي دا نتعالى خدار او دا خو بیا په خوله مواري کنه لاندې متور بلې په خیر نن ګسکو قدرتون څه قدرتون کادر یقدرو باب په دغه باندې قیاس ته زګت نه راغلی فعلتون شو سمع باندې باب قیاس ته قدرتون فعلتون گرد آلود غبار آلود هغه چې صفاوي او بیا په ټوله پریوزي یا خړوي خړ شي خړ نو خړواله مونږ دغه ته وایو ښه قدرتون کادر یقدرو سمع باندې باب قیاس ودعوا دعا يدعو ناقص واوی دي نسوانه باندې باب قیاس ته دعوتون ته یو مصدر راغلی دی لکه پرون چې مولا کړو او دعوات بل مصدر راغلی دی چې تا لچا کتاب پټ کړی دی خیال کړه او تا د خپلې هغه مدعا د پورا کول او حاصلولو لپاره مقدمه دایر کړه قاضي صاحب ته سړی دغه ته دعوا وکړي ښه دعاء هم راغلی څه راغلی دعاء چې خدای تعالی سپورته کې چې خدای مال و ذکر یذکر سوره باندې باب قیاس ته ذکر یذکر ذکر فعل په وزن کې مصدر راغلی ذکر فعل په وزن کې مصدر راغلی ذاکر و بشرا بشر يبشر بشارتا هم کې مصدر راغلی بشرا فعل په وزن باندې مصدر دی لیان چې کوم دی په لوا یلوی باندې راغلی لوی الوا باندې راغلی لوا یلوی دا په ضربه باندې باب قیاس ته او لفیف مقرون دی فزید عین کلمه واو فزید لام کلمه یا راغلی لوا یا اصل کې دی لا لویان وو یې په یو مقام کې رااله او بیا وو په یې بدل شو ادغام پکې وشو په یا اینو کې نو لیان تی نه جوړ شو خالی وحرمان حرم یحرمو حرمان کله چې د دې معنا دا راشي چې یو سړی د خپل حق نه محروم کول یو دغه ته حرمان وي او دا په ضربه باندې باب قیاس دی او که حرم یحرمو حرمتون حرامون پدید راشي نو بیا د حل په مقابله کې مستعملی د حل دا په معنا د عزت باندې هم راځي حرمت عزت ته هم ویل کېږي خبره باندې پوه شوې خاص او غفران غفر یغفرو مغفرتون هم ته مصدر دی غفرون هم ته مصدر دی او غفران دلته موږ خپل مصدر وایو کنه کبل وسره وایو نو خلک ونه وایو ضرورت نشته نزوان نزاینزو نزوان نسواره باندې باب قیاس دی ناقص وایي دي نزوان فعالان په وزن صفت مصدر کې راغلي دي چې کله ساروی نر ساروی مؤنث ساروی وار راوړي یعنی وار راوړل دا مطلب دی چې نارینه ته زړه وشي نو ته وا ویله بوزي ویله بوزي نو هغه ته وتاړي دغه دا خو دې په اسانه غاړه نه دی کنه خبره پوه شئ او چې درنا لاله شي ته په اسانه غاړه خبره پوه شئ اته کار ساين او ته په اسانه غاړه نه دی نو ته به چې کوم دی ویا و ته نه کې حمله به لبه او دا به یو ته په زرګو کې نیولې خبر پوه شو دې ته نزوان ویلې دې څه ویلې کی نزوان وته ویلې کی وسوله ملاقات راوړي مولا راوړي اپا کې لاس ورته نه
او استنوا لو خبره وش دائما النبي خير طلب يطلب طلبا تراغلی دی دا نسوارا باندې باب قیاس دی طلب کول پښتو کې موږ خالق دا خلق يخنق ضربه باندې راغلی دی او په سمع باندې راغلی دی خالقون دا د چا مړی خفا کول صغار صغورا یصغورو فتح باندې قیاس دی کاوما او فتح په دې باندې قیاس دی صغار صغیر فعیل په وزن د صفت مشبہ راغلی دی وهدن هدا يهدي هداية داتي راغلی دی هدا يهدي ناقص یایدی هدیونم ته مصدر دی هدیتونم ته مصدر دی هدایتونم ته مصدر دی او هدایونم ته مصدر دی دلته کوم مصدر دی هدایون دلته کوم مصدر دی هدایون په خبره پوه شئ بیا یې متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شي الف او تنوین انتقال ساکنه ور حذف شو نو هدان ته دا جوړ شو قرآن شریف کې بدل راشي ان شاء الله کله چې وي الف لام میم ذالک الکتاب هدى للمتقین لا ریب فیه هدى للمتقین راغی کې شتا فاصل کې هدایون دیخا وغلباتین غلبا یغلبو ضربه باندې باب قیاس دی غلبتون ته مصدر راغلی دی د دې نه باج علماوی غلبون مصدر راغلی غلبون ته مصدر راغلی خو جمهور داغه جواب کوي وی چې قرآن شریف کې ځان له دلیل وی پیش کړي وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم ودا ټیک ده خود ته په اضافت تا ورزيدل نه په اضافت دا اصل کې من بعد غلبتهم سيغلبون نو دا اصل غلبتون ده دا تاکنا په اضافت ورزيدل او کوم علما چې وایي غلبون د وی ستون یو رالي غلبون د مصدر شي ده غلبون د مصدر شي څه نقصان پکې نشته سارقتون دا په ضربه قیاس کې سرقه يسرق او ما ته ویلو چې په سميعه هم قیاس ده سرقه يسرق سرقه فاعلة بوزن باندې دا مصدر دی او عام استعمال چې کوم دی د مصدر سرقتون دی خو سرقتون اصح نه دی اصح سوق دی سرقتون دی او سرقتون اصح صحیح دی د اصح او صحیح مینس کې فرق دی دا ډیر زیات خدي او قبل خدي نو خبره وګورئ خدي او بس خدي دا غفل کې او دا ډیر خدي په مطلب باندې پوه شئ بیا وی ذهب فتح باندې باب قیاس دی ذهاب ته مصدر راغلی دی او تا ته ما ویلو چې په دې کې ذهاب هم مستعمل دی خو اصل دی ذهاب لیکن دا صحیح خبر راغله ها په تل ګرځیدل په خبره باندې پوه شئ ذهب زید لاړ جاء دلپن راغی خبره پوه شئ اوس نه مړه پرونه قد جاء مړه کانا قدم نه او کانا را او بیا خبره پوه شئ نو سمرګتیا خو سره تاسو کوي کنه مې خو نه پاسه ټول ټکی وځوي ما تاسو خلاص مو آیا کنه کله بل اخو صراف ګوره دې ټکی تخیالو کا خبر ورته ګوره بیا دې زموار دې صرف يصرف باب بزرا قیاس دې او دا ټکی ما تاسو ته باول کې ویلو په خوا په زواله کې چې دا لري الا ډیر بابونه به سیوی الفاظ چې هغه په مختلفو بابونو قیاسي نو معنا به جدای کله به سیوی یو باب په دوه دریو بابونو قیاسي معنا به وي کله به سیوی باب به وي خو مصدر به جدا کیږي نو چې مصدر جدا کیږي معنا به جدا کیږي لکه اوس یو ټکی تیر شه دعوا
دعوة دعاء جدا كان الذي دري والجدا جدا معنا بكذا دري والجدا جدا معنا دقة سدا صرافون دي شددي باب پزربه قیاس ده صرفا یصرفو صرفا په معنا د ګردانولو صرفا په معنا د خرج کولو صرفا په معنا د خرج کولو د دقه نه ټکی راغلی دی د دقه نه مصرف راغلی دی رنګ سره راغلی خو هلته مولیان وایي چې دا قیاس دی په سمیعه باندې هغه د صرفه یصرفونه دی ځکه چې مصرف دا د ظرف صیغه ده او د مضارع مکسور العین نه ظرف مکسور العین راځي نو په سمیعه قیاس دی خو خیر مصرف ته راغلی دی مصرف زید خرج کولو زید د خرج کولو الکه وای د زکات صحیح مصرف څوک دی زویم طالبان کدین طالبان نور خلک د زکات مصرف نشته زه په کلی کې چې کله د زکات په مسائل بیان کوم کنه د غنمو په وخت کې د جوار د تماکو یا چې کوم د سالانه زکات کوموزي نو هغه کې دا خبره وکم چې په مخ د زمکه د زکات مصرف صرف د دین طلبه دي دا نور حرامیان نه دي دا نور نه دي خبر هغه کې چې یو نیم رامي پکې نو ټیک ده خو نور نه دي په مطلب باندې پوه شئ دا زکات چې ورکوي نو دا طلبه اول ورکوي زموږ یو استاد الله دې غریق رحمت کی مزاح وکړو وی زکاتونه ورکوي مولیانو له صدقه ورکول مولیانو له تحفه ولا راوړي خبره باندې پوه شئ نو ذکر کا په مزاح ویم نو مزاح وای خو الحمدلله په ما زکات نه کیږي ګورې ښه په ما زکات نه کیږي طالبانو باندې کیږي طالب د سخی حسن خان زوی کنه ام په زکات کیږي د سیټه تنجیز وی ام په زکات کیږي په مطلب پوه شئ کته کته چې الکه دا خو سره دوه کړو کتابونه پراتی په کتابونو نه غني کیږي مزي خدای کنه په کتابونو ولا نه غني کیږي پوه شئ یا خو د فقر د حدودونه ایله په خوارو په دی اوزي چې دروازې د سرو زری د کور او د سرو زرو بار کړي اوخ په دن نه کور تلاشونی ایله په اللهم دې د فقر د حدودونه اوزي لا غني نه دی غني لا نه دی په خبره پوه شئ با من یې سکو دا صرفه یصرفو کو دا خو یو بیان نه اوس دا صرفه یصرفو د دې یو بل معنا ده چې د دې مدار شراف راشي دې مدار څه راشي شراف راشي دا شراف هغه سپي ته ویل کېږي چې ګویمه شي چې دا سپي مبارک نه دا وار راوړي سره وړي وار راوړل نو دا سپي ورپسې دا عاشقان ورپسې راجمع شي ا د یو بل رقیبان خبره پوه شوې نو هغه وروره دا سپی دې مخکې او دا رقیبان خو ګورې په دغه وخت کې ورنږدې نشي کش کړه خو نه کې ګنې دا ټول در باندې راغونډېږي هغه وایي کې ځان په دې پسې روان خیال کې مراځي نو دا رقیبان دا یې پسې ویلې کېږي رقیبان ورته نو دا سپی چې دا وار راوړي او دا غون سپي ورپسې په یو ځای رواني نو دې ته غویمه وایي دا سپی غویمه شوې ده سپی غویمه شوې ده بیا د یو سره لوبه برابر کړي د یو سره لوبه برابر کړي نور غریبانو ته غل دي اسی وته ګوري تماشا ورته کوي دا دوچا کې پراته یا دوچا کې پراته هغه دیوال خوا کې وته او خوار ته ګوري دې خو نو بل سره برابر کړه کنه خبره باندې پوه شئ دې خو چې کومه نکاح دغه څه نه وکړه هغه بل غریب داسې خوار وسولې هغه امت د پاره دې قرباني ورکړه نو شراف دغه ته ویل کېږي شراف دغه ته اشتهاء الكلبة الى الكلب چې د سپیتا اشتها چې کوم دی وشي نو بیا نور ټول ته یې سیمې وکړه وسؤال سأل يسأل نو خدای بندګانو کدا معنی ته واضح ورکم قسم دې کبل مولا درته معنی واضح هغه به درته په پوسو کې وبوزي تمام غریب په پوهې شي دې سره او نه به درته تر اوسه پورې تاسو معنا چا کړی دا معنا د معنی څه مطلب نه دی چې نه ورزي ورلا
خو هغه وایي چې کني په دې تلفظ کول کفر دی. په دې تلفظ کول خدای خو په تلفظ کې لا تقربوا الزنا وایي کنه وایي د دې په دې نو سپیکر ترجمه کې نه بیا څه معنا کوي نه دا دا مو پریدو سپیکر باندې ولې باندې کړه نه خو دا حرام خو دا کنجري کوي ورانه خو ټول په خو کې دي په مولا کې خو ټول ورانه نشته ورانه خو ټول په خو کې دي هغه دي کور کې ته بیا ابو مولا د زبرګ سوی ملا بیا د زبرګ وي نو هغه ته به اوري ما ترجمه کول د حیز مسلې به ټول یو سلامات یو سره وي اوس مړ مې ډېر حرامي ما ته وایي چې دا یاره چې دا باندې مسلې په دې سپیکر نه پکار زه به پوه شم ما څنګه څه مسلې ونی وی دا د حیز مسلې او کنه دا مې ولي وی دا څنګه نه وي مې کستا حیز راځي نو بیا دا ته کې دا مسلې دا خو د زنانو ته کوم هغه حیز خدای راځي نو واسطه جاری کی کړه جاری وته خو شرمول کې نه خو شرمول کوم ته خاص په ځاول کې ماشي ستنه ما سره ورانه شو بیا نو مناظره سره کو مې راځي براوت چې مناظره خو لا رجال سو کې راپې سأل يسأل خدای دې ژوند دې لري نر سړی دې خدا سي نر دې چې نر دې په مطلب باندې پوه شئ نر دې دا باډوان دیو ډېر تکړه سړی دی پوه شئ دا د راولې مچ ته اور سوال جواب دې جلالیانا تراشه دا طالبان دی بار بلیدلو په ارمان دی خیال کې راغلی ډېر ناشنا سره وایي مطلب باندې بهر حال مونږه څه کوو مخکې به سلام سأل يسأل سؤالا ومسألة سؤالا ومسألة دا دي مصادر راغلي سائل دي مناسب راغلي مرموز عندي زهادة زاهد يزهد سمع باندې باب قياس دي فتح باندې راغلي خو زیات قياس بچاره بسمع زاهد يزهد زهدانم د دې د مصدر راغلي دي او زهادة ترک الدنيا ته ویل کیږي زهد څه ته ویل کیږي ترک الدنيا او زهادة ترک الدنيا زاهد هغه مولا ته وایي چې تارک الدنیاوي چې څوک چا کې تارک الدنیا صفت پروتي چا کې تارک الدنیا څوک تارک الدنیاوي نو متقی کنه او د مومندانو استراحت کې ابي په استراحت کې نه زاهد متقی تقوادار پرهیزګار دې ته چې کوم نه لګي ها زون ودرايتون درایه دري ضربه باندې باب قياس ده درایتون فعالتون په وزن مصدر تر هغه علم ته وي بغایتون بغایب غي نه ضربه باندې باب قياس ده ناقصي یا دې ضربه علمي په شان دي بغایتون لټول طلب کول ته ویل کیږي دخول دخل يدخلون سره باندې باب قياس ده دخلون هم ته مصدر راغلي دخول هم راغلي وجيف وجف يجفو باب په سره باندې قياس ده مثال وابي يوجفو دي سره د يوعدو بشان دي د يوجدو بشان دي او حذف شدا ذکر شدا ذکر نو يجفو دي وجف واجف يو يجفو دا په معنا د رپیدلو باندې په معنا در پیدلو باندې او دا وجیف دا د اوخ یا د اس د تللو یو خاص چال تم ویلې کیږي دا اس کله بالکل د شي اوار راوړي اوار بالکل تو په نه پويږي راپیږي ولا کله دې لیک تیز شي نو ته د شي مخ رستو کېږي په اس باندې سوري او د اوخ چال هغه خدای د چې باندې کې مخکې رستو سره دګي غوندي خوري پکې خوري په مطلب پوه شئ اوس هغه د اوخان والا نه خدای په د شي ګاډي ورکړي دي چې د چاو پیاله ډکه کو په سوچ وړي کېده ما ته چاوي چې زړه نه ومتلې چارته وي چې په سعودي کې د شي ګاډي ورودونه دي چې په سوچوړ باندې د چاو پیالې کېږي نو نه بتويږي نو مې ته شه
د چو پیالې کېږي نو مې تشه وې نه مړه چې چې پکې مې د شو ته بړبوک زه دا نه منم هغه یې مې منه کنه زه به در باندې ومنم نو لاړم چې لاړم نو مکه مدینه منورې ته نو هغه خپل گاډي موټر راوست چې موټر یې راوست دا د نن نه څه زمانه مخکې خبره موټر یې راوست په موټر کې کېناست او وروجه واپس چې کوم دی مدینه مکه مکرمه ته زر راتلو موږ وی چې یاره دا اخیری ورځې په مکه مکرمه کې تېرې کړو دا ختم په مکه مکرمه کې برابر مدینه منوره نو په لاره مو په یو ځای کې پېشمنې وکړه چې پېشمنې مو وکړه روټۍ مو خوړه نو ملګري وایي دا چې به راوالو دا به په ګاډي کې وڅښو دا به په ګاډي کې وڅښو نو ما دقه وخت کې هلکه مې ده اوس بیا پته ولګي چې ګاډي ده کپ اخو ډسپوزیبل کپونه یې پیالې یې ګندسې چې بیا بیا غورځې هغه کپ مې راواغسته او د موټره پورې خو داسې مې نیولی و که نه چې په موټر کې کېناستو نو په دې سویچ بورډ مې مخامخ ځان ته کېښود ګاډی روان شي یقین وساتئ که یو ساس کې دی غورځېدل لکه د میز په شان دا دلته چې پروت دی دا به مې راواخیست ګوټ به مې ته وکړه ښه د مشروټۍ بیا به مې چې کوم دی نه کېښود یو ساس کې دی توی نه شم نو ما ته هغه ملا مخ راوړ وی اوس دې ومنله مې د شوله بړبوک زوی خود مې ومنل نو اوس خو چې کوم دی نو عملي ډول ثابته شوه تاسو خیال درانه نو اوس له خوریا دا اوخانو په دې اوس پکې داسې کېدل نشته اوخ چې زه خو داسې وکړي دا اوس پکې داسې اوس باندې ښه ډړوالي بېغمه خوله باندې واضح کړي و دبې ځکه چې ایسي به درته لګېدلی دي دومره تیز ایسي چې یخني به دې پکې کېږي د جون جولای په میاشت کې هلته په ژمي کې یخني دی مدینه منوره کې یخني ګورې هسې نه چې ته ځان سره کامبل یې ونسي ژمي کې تللی بل دی صحوبتون صاحب یا صحوب په سواد باندې ښه سمیعه باندې باب قیاس دی صحوبتون یو شی سور سپین وي دا یې هغه رنګ ته ویلی کېږي مدخلون دخل یدخلو نسواره باندې باب قیاس دی اوس تېر شو مرجعون رجع یرجعو رجع دا ضربه باندې او په فتح هم قیاس دی رجع یرجعو خو عام طور په چا قیاس دی په ضربه باندې رجع یرجعو رجوع هم د دې نه مصدر راغلی مرجع هم د مصدر راغلی مرید اوس رجوع نه وښکلی دی ښه مسعاتون دا مسعاتون هم راغلی او مسعاتون دی که مسعاتون شي نو مسعیتون دی د سعا یسعا نه ماخوذ دی سعیه یسعا نه ماخوذ دی سعا یسعی نه ماخوذ دی یعنی په ډېرو بابونو باندې ضربه باندې سعا یسعی دی باندې قیاس دی او سعا یسعا فتحه باندې قیاس دی سعیون امت مصدر راغلی دی سعیون او مسعیتون دا مسعیتون پاسه کې څه مسعیتون یا مسعیتون وایا مسعی نو یو به مفعلتون شي بل به مفعلتون شي په دواړو کې متحرک ما قبل مفذوب علی بدل شنو مسعیتون مسعیتون ته جوړ شو ومحمدتون تا تماویلیو چې دا محمدتون او محمدتون دواړه دي حمد يحمد حمدا سمع باندې باب قیاس دی حمدون تراغلی محمدتون مفعلتون محمدتون مفعلتون په وزن باندې وکراهیتون کره یکرهو کره یکرهو فتح باندې سمع باندې راغلی کره یکرهو کراهیتن کرهن تراغلی دی کراهتون هم مصدر راغلی یو سیز بد ګڼل کریه صدق وی دا فلانه سیز کریه المنظر دی کریه منظر نه په خبره پوه شو د پلانې سره کریه المنظر دی د سړي په سترګو باندې خوږ نه لګي چې د چا سره دی مینی او د چا سره دی عقیده دي هغه درته حسین المنظر ښکاري د ملا تصویر چې وویني هلته کې نو ته ورته لږ ودرېږي او ښه په ګټو سترګو ورته وګورې تصویر خو ښه شی نه دی او په خپله دې خبره چې ګناه ده خو سړي باندې خوږ لګي براګه جنډه دې ولیدله ملکان جنډې لګېدې دي خوشحاله شي په مطلب باندې پوه شوې او چې دا چې پړ مخې ووینې نو مخ دې وایي خدای دې بې خوبه څه د شرمېدلې زویه دا خو دې شپاړسمه ښځه چې دې پرېښوده
خبره پوه شوې ګنځلې ورته مې یو شپه ډسکو کې په یو ساه باندې چې دا مړه دا به اوس خو یې پیره کړې ګورې اوس یې کړې په ایمان دوړه کړې نه ګورې پیره کړې پیره څه چې خوا دې خوا خبرې نه وي او که نه إلا أن الغالب في فعل اللازم استثناء کې د ما قبلنا چې مصادر خو مشهور دغه چې تاوي خو أن الغالب غالب كثير مستعمل في فعل اللازم فأغا فعلك چې هغه لازم وي يعني باب متعدي لي نحو ركعة لك ركعة على ركوع دې کې به مصدر راځي په وزن د رکوع باندې فعول په وزن ركع يركع ماضي مفتوح العين ده مضارع سره هم مفتوح العين ده او دا باب لازمي دی نو غالبا دا چې د دې مصدر به د رکوع د فعول په وزن باندې راځي د دې غالب معنا دا چې د دې نه علاوه بل شان هم راځي شي خو اکثریت دا قاعده نه ده دا قاعده نه ده دا تتبع او استقرار چې د لټون کړي نه چې کم ځای کې ماضی مفتوح العين ده او باب لازمی دی متعدی نه دی دغه مصدر د فعول په وزن باندې راغلی دی وفي المتعدي نحو ضرب على ضرب او په متعدیو کې لازمه ده چې باب لازمی دی او په فتحه باندې قیاس دی نو نحو ضرب لك ضرب على ضرب دا برازي په ضرب فاعل په وزن باندې ماشي وګڼي کنه او بس